دا ویډیو یو ځل وګورئ ملګرو نو شیر کول او نه شیر کول بیا ستاسو خپله خوښه ده. یو ډېر زیات اهم پیغام درله در کوم. یو څو ورځې مخکې یو زنانه چې د هغې نه د سړک په غاړه باندې خوفیه ویډیو وشوه چې د کالج جینکو سره به څه کول هغه ویډیو به تاسو کتلی وي. د هغې زنانه یو بله ویډیو راغله انټرویو راغله ملګرو. په هغه انټرویو کې هغه زنانه څه وایي دا ویډیو وګورئ نو بیا درته اهم پیغام در کوم چې آیا دې کې دغه ویډیو چا جوړه کړې ده ده غلطي ده او که د زنانه غلطي ده. یا بس دغسې مجبوري ده ولاړه وم ما عمر چې د دې هغه خونه ده پرون چې د ما بسې نار نه وختي که په الله دې کړکېږي چې زه د مجبورۍ نه کوم دا خبرې کړي دي او ما ورته وویل چې خیر دی که له 100 روپۍ دې ما ورته راکړي او سهار چې راتلمه که له پرون رسېدی وچه روټۍ خوري ماسیبي الله اکبر نه زور مې چې دویره ته لوڼه راوشړلې د ویډیو په وجه نه د دې ویډیو په وجه ته څنګه خبر شو چې دا ویډیو داسې تللې ده؟ نو بس دا خبرې هغه کې ما ورته ویل ظالمه ګوره چې خبرې درنه کوي نو له 100 روپۍ به دې غیر در راکړې وه نو دا لوڼه مدد په دې رسې کړه وه نو زه د دې په ټایم کې ته خبر وي چې د ستانه ویډیو کې یا ریکارډینګ او ده چې دا نو دا موبایل یې په دغه کې ایښه موټرسایکل کې ایښه وم ته نه وې خبر نه زه په مرد خبره شم که زه خبره وم نو وروڼو تربورانو چې شا به دا پرې شو او سهار چې راتله بلمسې مې ووي ژړېدلو چې نیا دومره وړه نشته پرون راسې که په الله دې یقین کېږي که چونډۍ وړی شته پرون راسې چونډۍ نه ته نور راسې خو به چا ویر کړل اوس چې دا ویډیو دې ظالم کړي ده نو اوس ګابه څوک نه ویر کوي ماشومان هم درته وایي چې ستا ویډیو راغلی ده ماشومان ورته وایي چې نیا چې د تا ویډیو راغلي ده موږ ته ماشومان پیغارونه راکوي ماشومان ته پیغور ده نو ما ورته چې بچیا نو څه وکړمه چې تاسو چا ساتلی چې 100 روپۍ راکوله نو ما څه کولو په دې دا ویډیو چې خوره شوه نو خاندان کې رشتې ختمې شوې لوریانې رالې نور څه وشو بس لوریانې ورته راوشړلې طلاقونه یې ویر کړلو هغه یې په بېله ژاړي دا راته ووایه مورکې ولې دا غلط کار کې دا مطلب دا جسم پروشي دا خو ډېر غلط کار دی ګناه دی ډېر غلط کار ده خو ډېره سخته مجبوري مې ده چې د ما سې لږ غوندې په دې ګوتو کې څه وي که نه څوک شته نشته هېڅوک مې نشته که نه ویډیو تاسو وکته ملګرو د هغې زنانه خبرې تاسو واورېدې چې د هغې ویډیو نه پس ما ته په کور باندې زما لوریانې کېناستې کمې چې واده شوې وې ماشومان راپسې په لارو په کوڅو کې چغې وهي کمې چغې وهي دې چې کم کردار و هغه چغې په دې زنانه پسې وهي جاړي او وایي چې یاره دغه کم کس زما نه ویډیو کړې وه نو ده غلطي کړې وه بلکل یې غلطي کړې ده خو په دغې ویډیو کې که 100% کې 40 یا 50% غلطي دغه هلک ته نو 50% غلطي ستا هم ده ستا په څه ده ستا په دې ده چې الله جل شانه وایي د یو انسان سره د 80 میندو عمره مینه کوي تا به څومره غلط کارونه کړي کم قسم کارنامې به دې کړي خو الله جل شانه تا ته هېڅ هم نه ویل نو د دغه کس په ذریعه باندې چې کم ستا نه ویډیو وکړه نو الله جل شانه ته راونیولې د دغه ویډیو په ذریعه باندې تاسو ته مو ویل که نه چې الله جل شانه د یو انسان سره د 80 میندو عمره مینه کوي عام چاپېرچل کې وګورئ ملګرو په خپله کورنۍ کې چې مور یو بچي ته قاریږي نو هغه بچي ته سخت الفاظ نه استعمالوي ورته وایي سم شه خو د مور هغه چې کومه د صبر پیمانه ده نو چې هغه بچی ډېر زیات غلط ګرځي نو د مور هغه د صبر پیمانه هم ختمه شي یا یې حق کی او یا ته خیرو او آزار کې پاتې شي نافرمانه دې د دې دنیا باندې پاتې شي نو داسې الله جل شانه هم تا ته وښوده خو افسوس دا دی چې تا نه یو پیره غلطي شوې وه تا سوچ کړی وې بیا درنه دوباره شوې وه بیا دې سوچ کړی وې خیر دی په درېیمه پیره به دې د الله جل شانه نه توبه ویستې وې او دغه خپل غلط کارونه به دې نه کولی کم کردار چې ستا دی نو د هغې الله جل شانه ته داسې راونیولې چې دغه د ستا ټوله زندګي تباه او برباد شوه وجه څه دا ستا غلط ګرځېده نو په دې کې هغه خلکو ته هم پیغام دی چې غلط ګرځي او وایي زه د خېټې دپاره ګرځم روژه مې نیولې ده ملګرو وړوکې وم او راغټ شومه خو ما په خپل عام چاپېرچل کې
د اوسه پورې داسې زنانه ونه لیده چې هغه د لوږې نه مړه کېږي او د لوږې دپاره داسې قسم کارنامې کوي. قسم دی لا اله الا الله محمد رسول الله روژه مې نیولې ده چې زه په کوم چاپېرچل کې پاتې شوی یم، ما په هغه چاپېرچل کې یو زنانه هم نه ده لیدلې چې هغې د خپل خېټې دپاره د رزق دپاره داسې قسم کارنامې کړي. زما د الله په ذات قسمي چې ما داسې زنانه لیدلي دي چې هغوی که به سهار وه او ماښام به نه وه، خو ما غلط کردار هم نه دی لیدلی، بهر مې په محله کې هم نه دي لیدلي هغه زنانه، په ځان باندې تکلیفونه تېر کړي دي. نو زه ورته قسمیه خبره کوم چې یو زنانه دا خبره کوي چېرې زه د خېټې دپاره غلط کردار کوم، دا مکمل دروغ وایي. ستا دغه بچي، ستا دغه لوریانې چې کومې په حیا او په عزت کې د کوره وتې وې، نن هغوی رالی په خپل کور کې تا ته کېناستې. ستا دا زندګي به صحیح، د دغه بچو هغه زندګي به دې صحیح چې هغه تاله رالی واپس په کور کې کېناستې. خو ټیک ده چې دغه ویډیو کولو والا غلطي به وي، خو په 100 کې 70% غلطي چې کومه ده هغه ستا ده او الله جل شانه د دغه ویډیو په ذریعه باندې ته راونیولې او ته نن په سرو سترګو باندې وژړولې. که چېرې مخکې ټیک شوی وی نو هېڅ به هم نو چا به درنه بیا ویډیو نه کوله. بیا چې ستا کوم کردار و نو موږ خو دا حیران چې په دې عمر کې خو تسبیح خلک اړی، په دې عمر کې خو په جانماز باندې ناستي، ته په دې عمر کې داسې قسم کردار ادا کې. بیا به هم زمونږ د پښتنو رحمدلي ښکاره کړي ستا په دغه انټرویو باندې، خو دغه انټرویو اوس هېڅ هم نشي کولی ځکه چې ستا لوریانې تا ته طلاق باندې کېناستې په کورو. د دغه لوریانو واپس زندګي جوړېدل لا به ډېر زیات ګراني. نو د هغه ښځو دپاره په دې کې ډېر غټ پیغام دی کوم چې غلط ګرځي او دا الفاظ استعمالوي، وایي زه د خېټې دپاره لګیا یم. لږ سټډي که اسلام چې اسلام څه وایي چې آیا ته وږی نو ته به څه کې، ته به د خېټې دپاره داسې قسم کردار ادا کې. دا په چرته هم په اسلام کې نشته او نه اسلام د دې اجازت ورکوي. او چې غیرت هم پکې او پښتو هم پکې که نه نو هغه هم بیا دا کار نه کوي، هغه چرته هم د خېټې دپاره داسې قسم کردار نه ادا کوي. الله جل شانه دې هغه نورو خلکو ته د نیکې هدایت وکړي او دا ویډیو مخکې شیر کړي. د دې زنانه دا انجام هر یو زنانه ویني، کومه زنانه چې کومه غلط ګرځي نو هغوی ته هم ویم چې د الله جل شانه دا پکړ نه دی، دا به هم ستاسو هم دقه شان انجام وي لکه د دې زنانه چې څنګه دی. نو د الله جل شانه د پکړ نه ځان وساتئ، غلط مه ګرځئ. چرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ذاته ما نوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاسئ ته زما په دعاګانو کې هر وخت اخر کې واس پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. الله پامان.